السلام علیکم دوستانو، راځئ نن زه تاسو ته ښیم چې په تیره کې سامنه څنګه لګولی شئ. ښه دا تیره ده پوه شئ، پیله د دې صفایي به کوو. د دې چې کوم مخامخ دا فرنټ وی مخ چې کوم ورته وایي که نه، دا به ورته معمولي شان د بیک نه لږ کم کوئ. د دې دوی پیسه د تیرې لاندینی کوم پیس چې دی دا برنی به ترې معمولي لږ کم کوئ. داسې م کم کو، د دې صفایي به راولئ. لږ شان وګوره، لکه دلته تاسو ته په دې کیمره کې ښکاري چې معمولي شان ما څونه چې کټ کړو دونه تاسو هم کټ کړئ. د دې سره چې دی بیا د دې بیک سایډ فرنټ سایډ دواړه چې دی صفا راځي د تیرې. ښه اوس چې دی دا ما دا تیره الټه کېښوه او سامنه مې چې دی سامنه مې په مخ کېښوه. دا ګوره دا دواړه به داسې دغه کې او لاندې نه چې دی بله تیرې کپړه به ورته رابره کړي. دا تاسو کتی شئ. دې طریقې سره یو برابر درې واړه پیسونه چې دی یو برابر به راولئ چې لنډ اوږد نه وي، وتې نه وي، نو ستاسو تیره به ایله برابره راشي، ښایسته خوندور. یو برابر به راولئ، یو پیس به هم راکاږئ نه. دوستانو که ویډیو هم خوښه شوي لایک کړئ، شیر کړئ او کمنټس یې وکړئ، سبسکرایب یې کړئ. دا تاسو کتی شئ. دا شاته کم دریم پیس چې وي هغې ما داسې راواړولو. یو هم راشي تاسو ته زه بیا ښیم په دې، زه دا سلي ووهمه. تاسو ته د دې بیک سایډ هم ښیم چې بیک سایډ څنګه راغلی. د دې کم کټۍ چې ما کړې ده هغې طریقه درته ښیم، بیا درته د دې ریزلټ ښیم چې څنګه راغلی. ښه دا دی تیره او سامنه دې ولګوله، دې سره چې دی بیا په دې سلۍ به وي. ښه مکمل صفایي سره راغی. ګوره دا تاسو کتی شئ. دا یې مخامخ سایډ دی، بیک سایډ هم درته ښیمه. دا تاسو کتی شئ، دا بیک سایډ دی، دې کې څه ګونجې نشته دی. په دې چې اسري ووهل شي نو دا مکمل نور به هم ښه